هغه خلک چې هغه حق دو دي چې دغه ځنه ټرکونه ډاکي د کمبالو نه د بشتارو نه د خیمو نه هغه ویروړي د هغو څخه مدد وکړي بجای د امداد هغه ویر چې د هغو مسافرو حق وهي و هغه اندراج ته ودرېږي. نو ملګریو دا یو اعلان دی، دا یو وارننګ دی چې پر روانه ویډیو کې به انشاءالله چې کوم خلکو اندراجونه کړي دي هغه خلک من زه تاسو ته په ګوته کوم. کم خلک چې دنه باد ویر شي او دغه علاقې خلک وي د پېښور خلک وي، په پېښور کې اوسېږي، په بنګلو کې اوسېږي، دلته په خپله علاقه کې په خپل کور کې پروته وي او هغه اندراج له میدان له لوټ شي، په میدان کې اندراج وکړي او د هغه د میدان د خلکو حق وخوري. نو دا ډېره د افسوس خبره او زه تاسو ته ښایم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ضلع خیبر د متاثرینو لپاره یو سپیشل پیغام دی، یو ضروري اعلان دی. څنګه ملګرو لکه تاسو ته پته چې په خیبر باندې اپریشن شروع کېدونکی دی او هغو له وارننګ ورکړی شوی دی د علاقې نه د نقل مکانۍ چې هغه به خپله علاقه خالي کوي. نو د هغې په سلسله کې د افریدي قوم ډېر زیات په مشکلات کې ګرفتار دی، ډېر زیات په مشکلات کې دی، هغو نقل مکاني کوي. د یخنۍ موسم دی، سخت یخني ده او تاسو ته پته چې اندراجونه شروع دي او په قطار باندې د نوي خلک ولاړ دي. ملګریو ډېره یوه ضروري ویډیو ده، دا ویډیو تاسو مخکې شیرنګ کړو او په خپله یې موږ ګورو. موږ له اطلاع راغله، موږ له داسې څو نومې راغلی، خو زه په دا ویډیو کې هغه نومې شیر کول نه غواړم ځکه چې دا ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د شرم خبره ده چې په پردي غم کې موږ خپل خیر لټوو. تیرو خلک ډېر زیات په تکلیف کې دي. په نن سبا وخت کې د تیرو خلک، د میدان خلک، د مونږه کوخیلو علاقې خلک ډېر زیات په تکلیف کې دي. هغوی د خپل علاقې نه نقل مکاني وکړه او هغه کوز رو کوز شول. خو ملګرو په دا علاقه کې د هغو د ستوګنې هېڅ قسم بندوبست نشته دی او سخت په مشکلات کې دي. هغو خلکو اندراجونه شروع دي چې کومه خلکو کډې وشولې او لمبه لمبه کتارونه خلکو ته ویلوړ دي. خو ملګرو ډېره زیاته د افسوس خبره ده، ډېره زیاته د افسوس خبره ده د افریدي قوم دپاره چې د دغه ځانه خلک د بړستنو نه راوځي، د ګرمې علاقې نه د پېښور نه روان شي یا د کوزې خپلې علاقې نه روان شي او د 83 لکو روپیو په ګوډي کې کښېني او هغه سیده بار لوټ شي او هغه اندراج له لوټ شي او په اندراج کې ودرېږي او خپل اندراج وکړي. نو ملګرو تاسو له پته وایي د چا حق وخوړو؟ هغه خلک چې کم یې حقدار خلک وي هغه د اندراج نه پاتې شي، هغوی ته شپه تېره کړې وي، د ماښام نه هغوی ته ناست وي، ته سهاره پورې په هغه یخنۍ کې ورته هغو شپه تېره کړې وي په قطار کې. خو سبا له د موت غوندې باحیثیت خلک ویر شي او هغه پکې خپل اندراج د شپارس یا د پیسو یا د تعلقاتو په وجه باندې هغه خپل اندراج وکړي او هغه خلک بیا پاتې شي او هغوی اندراج ونه شي. نو ملګرو ډېره د افسوس خبره ده هغه خلک چې هغه حق دو دي چې دغه ځنه ټرکونه ډاکي د کمبالو نه، د بشتارو نه، د خیمو نه هغه ویروړي د هغو څخه مدد وکړي بجای د امداد هغه ویر چې د هغو مسافرو حق وهي او هغه اندراج ته ودرېږي. نو ملګریو دا یو اعلان دی، دا یو وارننګ دی چې پر روانه ویډیو کې به انشاءالله چې کومو خلکو اندراجونه کړي دي هغه خلک من زه تاسو ته په ګوته کوم. کم خلک چې دنه باد ویر شي او دغه علاقې خلک وي، د پېښور خلک وي، په پېښور کې اوسېږي، په بنګلو کې اوسېږي، دلته په خپله علاقه کې په خپل کور کې پروته وي او هغه اندراج له میدان له لوټ شي، په میدان کې اندراج وکړي او د هغه د میدان د خلکو حق وخوري. نو دا ډېره د افسوس خبره او زه تاسو ته ښایم ځکه چې بس تاخیر د حد نه خبره ده. وخت کله دو په خپله شرمېږي نه، شرم او حیا پکې نشته دی او ملګرو ټولو پرېږدی قوم یې وشرمولو چې هغه د امداد حقدار چې هغه د هغو خلکو څخه امداد وکړي. لکپتیون کروڑپتیون دي او د دغه ځنه روان شي او که لکپتیون کروڑپتیون نه وي د دغه ځنه روان شي د بړستنې نه اوچت شي او هغه اندراج له هلته ځان ورسوي او هلته اندراج وکړي، په قطار کې ودرېږي یا په شپارس باندې وکړي یا په پیسو باندې وکړي، خو هغه هلته اندراج وکړي او د هغه ضرورتمندو حق وخوري. نو دا څومره د افسوس خبره ده، دا څومره د شرم مقام دی، د شرم مقام نه د مرګ مقام دی دغو خلکو لپاره چې هغه د دغې علاقې نه درومي او هغه د تیرو وکړو اندراج وکړو، دومره صبر وکړو چې هغه د تیرو کم ضرورتمند خلک دي د هغو اندراج وشي، د هغو کمپلیټ شي، پروسس د هغو کمپلیټ شي، هغه په خپاډه ولګېږي، باقاعده بیا لوټ شو چې حکومت یې درکوي ټول اندراج وکړو. یو سړی د اندراج نه ما پاتې کېږي، ټول د دنیا د اندراج وکړي، د موږ نه پیسې درومي. خو په موجوده حالاتو کې حق د چا دی؟ حق د میدان د خلکو دی، د تیرو د خلکو دی چې هغو کډې په سر دي، د هغو د ستوګنې ځای نشته، د هغو د شپې ځای نشته دی، هغه هریون دي، هغه په ډګرې باندې پروته دي او د هغو څه 1 روپۍ درک نه لګېږي او د هغو حق له موږ څو، د هغو حق موږ خورو او موږ اندراج ته ودرېږو. نو دا څومره شرم خبره ده، دا څومره بې غیرته کار دی، دا څومره هغه به ډېر زیات بې غیرته خلک وي، هغه به ډېر زیات بې ایمانه او بې غیرته انسان وي چې هغه د هغو خلکو څخه مدد نشي کولی او هغه د هغو حق خوري
او هغه اندراج کوي او دغه حق وروړي نو هغه حقدار خلک پوه شي دا کم چې بایسیت خلک دي د کم هیڅ ضرورت ته نشته دا اندراج وکړي ملګرو د مو د ډي سي نه د ای سي نه د وزیر اعلی نه د ام پی ای نه د ام ان ای نه او د لوکې د باثر خلکو نه دا فیل چې مهرباني وکړو هغه خلک په ګوته کو او باقاعده ورته وایو چې کم د تیرو اوسېدونکی نه وي و په کوزه لوکا کې وسیږي او هغه په اندراج پرې ګیر شي او هغه اندراج وکړي هغه نه د جرم وخسته شي هغه نه د نوغه وخسته شي ملګرو دا ویډیو شیر کو چې هر یو ګوټ ورسیږي چې د تیرو د میدان د خلکو اندراجونه نه وشي او هغه په زوی نه ویل کېدلی ور دغه نه هر څوک لوړ شي او هغه په ماما خوري باندې هغه اندراج وکړي اپ شپورز باندې اندراج وکړي نو مرګرو دغه نه باقاعده نوغه وخسته شي او د تیرو د خلکو ته مو د ریکوست چې تیرولو تو سه اندراج کوو خپل اندراج وکړو تو سه په خپل اندراج کې په درخواست کې ځون سره خوریم لیکلای وي ماما دې لیکلای وي تر پر دې لیکلای وي هغه په کوزه لوکا کې وسیږي او تاسو څنګه لیکلی وي ته خو په خپل اندراج خورو په بدابنه په دا خو ځون ته مشکلات جوړوي خپل ځون لا په تکلیف جوړوي چې ته خپل اندراج په ځای باندې خپل اندراج وکړي او 15 نمبر ځون سره د وطن د خلکو لیکلی وي نو په دا خو ټول تکلیف جوړيږي ما تلیکا او ما هغه خلک وردرومي چې هغه کم خلک په دای لوکا باندې وسیږي مرګره دا ویډیو شیر کو چې هر کوټ لور رسیږي یو جهان مننه